ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. دا وخت په ګورنمنټ های سکول ګردۍ کې موجود یم او دلته زما سره دا د خیرخوا فلاحي تنظیم ګردۍ دا غړي هم موجود دي. خو دلته دا ځوان چې را سره کوم موجود دی د یو داسې کار کړی دی چې دا د نورو لپاره مثال دی. د ماشوم پیدا شوی زوی او مبارک یم شه خدای تعالی دې ورته صالحه نیکعمله لوی کړي. د هغه نن اوومه وه نو کور کې دا مشوره کړې چې یاره دا د اوومې چې کومه خرچه مونږ کوو وریجې پخوو خپلوان راټولوو نو د باجوړ وروڼه خویندې په تکلیف کې دي په سخته کې دي نو ولې نه چې دا د اوومې چې کومه خرچه کېږي نو دا ویسو او هغلته دغه کړو. نو د دې خیرخوا فلاحي تنظیم سره رابطه وکړه او دا خلق د 8 ورځو نه مسلسل همدې خپلو خویندو ته وروڼو ته همدغه رنګې چمتو ولاړ دي. د ګردۍ شاوخوا سیمو کې چې څومره م کډې دي نو هغوی ته دا خلک چې دی نو لګیا دي خوراکونه ورکوي او ورته پوره کوي. نو د دې دپاره نن همدې ځوان هغه د اوومې د روټۍ روپۍ راواخیستلې دیګونه پې پاخه کړل. هغه دیګونه چونکې دا تنظیم تکړه غړي دي دی لاړل ریسیو کړل او دا زموږ شا باندې دغه ډسټریبیوشن دی ماشومان تاسو ته په نظر راځي چې دوی ته په لوښو کې وریجې ورکولی کېږي او وړي او هلته به چې دا نو خوري. نو د دې خلکو سره خبرې اترې کوو په دې حوالې سره او اولنی هم د دې ځوان سره ملک احمد مشواني چې د د نورو لپاره یو مثال جوړ کړو چې هغه خلک چې هغه په دې وخت کې خادۍ کوي نو بهتره خادي دا ده د زړه سکون دا دی چې دغه روپۍ راواخلئ او په داسې په دې ګلالو ماشومانو باندې تاسو ولګوئ ځکه چې دا داسې خلک دي چې دا بې کوره شو. ستا ډېره مننه. اول سره دا ووایه چې دا دې څنګه سوچ وکړو چې تا د اوومې روټۍ په کور کې کینسل کړله هغلته خلک په تمه وي چې یاره دا خو ماشوم پیدا شوی اوومه به کېږي او هغه تا کینسل کړو هغه پروګرام دې دلته راوړو. مننه تاجک صاحب ستا ډېره شکریه ادا کوو چې د باجوړ که هر وخت سخت او تکلیف راغلی ته ولاړې ستا هغه مونږ پیج ګورو ټیم په ټیم ګورو چې کوم موزیک مصیبت دی تکلیف دی بلکې د شپې 12 بجې م ستا پوسټونه مونږ ګورو مونږ زه باجوړ کې به څه حادثه راغلي. نو کله چې زما ماشوم وشه ما خویندو ما ټلیفونونه وکړه چې اوومه به کله کوې چې زه اوومه به زه کوم تاسو ته به زه رینګ کوم بې رینګ نه به مخکې نه راځئ. په دې کې ما سر خپل ماشوم یوړ هغه مې سنت که او خویندو ته مې دا وویله چې تاسو خاص زما خویندې وئ تاسو که نن په د اوومې را نه شئ میاشت پس هم راتلی شئ 10 ورځې پس هم راتلی شئ نن هم راتلی شئ. خو بېګا چې ما هغه د حالات ولید دغه ماشومان ما په ټیک ټاک کې به ویډیو وکړه د ماشومانو عکاسي نیولې وې ما ډېر سخت خفه م شوم په هغه ماشومانو باندې. نو ما دا یو زړه کې مې راغله زموږ یو ملګری و ډي بای جان تاجک نومې دی د کامبټ اوسېدونکی د هغه سره ما رابطه وکړه بیا ما ډېرو کسانو سره رابطه وکړه خو یو قسم پکې دا نه ویل چې نه تې په کور وکړه هر سړي به دغه خبره کوله چې تاجک صاحب چې باجوړ له چې ویسې دې نه بل بهترین کار نشته دی. او ما بیا د صدر صاحب سره بېګا په ویډیو کال باندې خبرې وکړې چې زه سبا که هر څونه پروګرام و سیټینګ و هغه به ته زه وکړم دومره اطمینان راکړه زه سهار زه به وختي لاړ شم او ستا لپاره به زه دا خدمت وکړم ما ورته ویل زه به درله دیاړي درکړم خو زما لپاره وختي لاړ شه د اکمر سره خبره وکړه تاجک صاحب. صحیح ده. نو دا نن څو دیګونه تاسو پاخه کړل تا بېګا رابطه وکړه دا وریجې به د دې خلکو ورسېږي مطلب ټول نن ورځ د غرمې انتظام ټول تا وکړو که نه؟ نو تاجک صاحب دا خو خلک ډېر دي لکه زه د نورو خلکو ته هم وایم چې لکه راشئ ځای په ځای سکولونو ته راشئ زما به نن د 3 دیګو وس کې 4 به ما راوړي 4 دیګه ما راوړي خو کم کسانو چا وس ورکړی زه ته د الله په ذات ته په دې یو ټکي ته قسم خورم دا ستا مینوال به ګوري که په دې وخت کې زما د ورور واده وی یا زما وی لکه زما په کور کې چې بله هر قسم خوشحالي وی هغه به ما نن د باجوړ د خویندو د بچو او د ورونو سره شریکه کړې وی ما په خپله علاقه کې نه یې ورکړل ته ما راوړی وی خو زه هغه ټولو ته وایم چې الله پاک وس ورکړی توفیق یې ورکړی لکه موږ داسې نه یو چې لکه تاجک صاحب له راولېږي یا د فلاحي تنظیم والله راولېږئ هغه هم رالیږئ خو لکه په خپله راشئ ویزټ وکړئ د خپلې وسې مطابق په دې وخت کې د باجوړ خلکو ته خپل بچي ویوئ. ستا ډېره مننه. اوکې ډېر مهرباني. دا ملک احمد شاه مشواني دی چې د جندول د صدبر کلي اوسېدونکی دی او د نورو دپاره د مثال جوړ کړو زموږ سره خبرې مو کړې ډېره مننه. زموږ سره د دې تنظیم دا ټول غړي موجود دي دا بې کوره شوي خلک هم را سره دي او د دې مشرانو سره خبرې اترې کوو د بابو صاحب را سره ستاسو ډېره مننه. دا راته ووایئ چې دا تنظیم تاسو کله جوړ کړی دی او د دې څه مقصد دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاجک صاحب اول خو ستاسو ډېره شکریه او ډېره مننه چې تاسو راغلئ او زموږ د اواز او زموږ د تنظیم د اکټیویټیز د مصروفیات خلکو ته وښایئ. تاجک صاحب زموږ تنظیم خو ډېر مختصر ټایم وشو تقریبا 2 میاشتې وشوې
دا خو یو وړوکی تنظیم دی لوکل د علاقې دپاره و چونکې په موږ باندې دا یو لوی آفت راغلی په باجوړ باندې نو په باجوړ کې خو ماشاءالله دې ځل خلکو ډېره قرباني وکړه نو دغه شان دې ځوانانو هم دا جذبه لرله او موږ یو عهد وکړو او یو مشوره هم وکړه او بس په هغه جذبه باندې راپاڅېدو شپږم اوومه ورځ ده کوم بایګان وروڼه خویندې چې زموږ راغلي د مامون د آی ډي پیز او زموږ په سکول کې به ځای شوي دي نو بس د هغې خدمت ته ولاړ یو ماتم ورځ دا د دې ګردۍ های سکول او پرایمري سکول کې د ایریا کې تاسو سره څوک کړي دي څونه خلک دي تقریبا زموږ سره د 50 پورې فیملیز دي چې په هغې کې د هغې فګر جوړېږي تقریبا د 350 نه 400 پورې د کې ماشومان دي زنانه دي او نارینه دي نو الحمدلله ځوانان لګېږي ښه په جذبه باندې د هغې د خوراک انتظام کوي هم سهار هم ماښام او نن پکې بیګا د ملک صاحب موږ سره رابطه وکړه چونکې زما دغه شان خوشحالي ده او زه زما زړه غواړي زما جذبه ده نو زه د جذبې ته هم سلام کوم او ده ته مبارکي هم داسې وایم چې هغه پیسې او هغه د کلي دغه یې راواغېستو او د باجوړ دغه یتیمانانو یا بې کوره خلکو له دغه خوراک راوړو نو موږ د ده ډېره شکریا ادا کوم دا راته ووایه ما سره اکثر ستاسو دا ملګري تصویرونه شیر کوي ویډیوګانې هم رالیږي چې لګیا دي مسلسل چې روټۍ هر څه چې څونه وس کېږي دا منیج کېږي څنګه دا روپۍ تاسو خپلې راخلئ که نه ډونیشنز را روان دي داسې ده تاجک صاحب چې دا د فلاحي تنظیمونه تاسو ته پته ده چې دا نه څوک یوازې چلولی شي نه د چا په وس کې ده همدا هم د دغه شان سپین روبو د دغه شان خلکو د داسې ځوانانو چې هغه جذبه لري د دې خلکو په تعاون باندې چلیږي ماشاءالله موږ سره په دې کې د سعودي عرب نه زموږ رشته دار یاران دوستان د کراچۍ نه دغه شان د نورو ضلعو نه څنګه چې دا د صدبر کلي ضلعګیر نه راغلو دا پروګرام وکړو څوک خوراک راوړي او څوک موږ ته نغد راکوي زما طرف نه دا یو ټیم پروګرام کې د روټۍ د دوه ټیم وکړي بس په دغه طریقه باندې دا کار روان دی او انشاءالله جاري به ساتو ما کتل له ملګري وایي چې مونږ ورله خپل پخلی هم کوو لوښي مو اخیستي دي لکه بهر چې کېږي خامخا لږ ګران پرېوځي دلته چې دوی خپله پخوي نو مطلب دغه تیاریان هم روانې دي دغه خو یو جذبه ده او په دغه جذبه باندې چونکې په بازار کې چې وشي یو خو د هغې خرچه هم ډېری بل هلکان به فارغه وي خو نه هلکان وایي چې په موږ تکلیف تېرو او خرچه هم پې کمه راځي صفایي هر څه برابر وي نو په دغه جذبه باندې چې هلکان چې موږ په خپله خدمت وکړو الحمدلله سر د هلکان راځي او د شپې د ناوخته پورې موجود او دغه خدمت کې لګیا دي نو ستاسو مننه د دې ځوانانو مننه او شاباسۍ درکوو درته ستاسو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ مهرباني ډېره مننه دا ماشومان هم راسره دي دوی سره هم لږې خبرې اترې کوه لکه خاپیري ستاسو نوم دی عباد او ته د ماموندو د کوم ځای د ګلو شانو دلته تاسو څو کسان یئ منګلس لس ښه او سویم کې دا سبق وایو دویم کې نو دلته دې څو ورځې وشوې دلته مې څلور خپل سکول پسې خپئ او کلي پسې او مدرسه پسې او نو هغه ملګري چې کوم وو هغه ټول دلته راغلي که هغه هم ګډوډ شوي دي هغه هم ګډوډ شوي دلته پکې تاسو ستا ملګري څو کسان راغلي ډېر شوي دي او نور دنه ګډوډ شو صحیح د ستاسو نوم دی هلکه سجاد سجاد تاسو هم کې سبق وایي دریم کې نو ستا خو جو سکول چوټي شو بند شو نو خپې پسې که نه او وی چې خوشحاله خپې خپې پسې په کلي پسې خپې ته څه وایې څه دعا کوې چې خدایه څه وشي زه دعا کوم واپس شي صحیح ده دا ټول خلک چې څومره بې کوره شوي د دوی په دې وخت کې هم دقه یوه دعا ده چې خدای مونږ خپل کور ته زر تر زره واپس کړي او خدای دوی دا دعا قبوله کړي دا یو مشر هم راسره دی تاسو خپل نوم راته ووایئ د کوم کلي یې زما نوم عبدالرؤف دی موږ ډډمډول د ډمډولې نه څو خاندانونه دلته راغلي دي څه پته لګي یاره ډمډول نه خو داسې څه پته نه لګېږي تاسو ته پته وه چې داسې حالاتو چې بالکل کرفیم لګېدلی او بس هر سړی داسې و چې نفسي وه که نه څوک په کم طرف باندې تللي دي او کم طرف باندې اوس دام نشته دی بس موږ دلته ایستو تقریبا څونه به ایستو دام موږ د هغې کلي نه ده ستا د کلي چې ته پېژنې داسې نور خلک شته دلته به دې شته دی صاحب او دلته ولاړ هم دي بعضې او بعضې نشته دی څوک هلته راغلی تللي زه حیران شوم نور ځایونو کې که سکولونه دي که کیمپونه دي چې ټول خلک پکې ګرځي را ګرځي خو دلته تنظیم والا ولاړ یو څوک دننه نه پرېږدي بلکې په خپله هم نه درځي نو دې حوالې سره څه وایي چې دلته ستاسو د پردې د زنانو د احترام انتظامات برابر دي یاره داسې دلته چې کوم انتظامات د خیرخوا ویلفیر فاونډیشن والا کلي دي که نه نو زه ویلی شم چې زما ته اوس الفاظ نه کړي زه بیان کړم څومره خدمت چې دی خوراک دی که د اوبو دی که د ډاکټر دی که د ټرانسپورټ دی زموږ ته دا راغی کوي چې شپې 12 بجې 2 بجې د دوی کسان دلته دي نمبر یې راکړي دي بای کو ډاکټر ضرورت و ګاډی و تاسو ته مهیا کېږي هر قسم خدمت چې کم دی کم دا به موږ کوو تاسو هېڅ دغه مه کوئ
ټوله ورځ زموږ سره دلته ناست دي لکه کور د پوست کوي به هېڅ خدمت خو نشته څه پریشاني خو نشته ماشومان بیمار دي ډاکټر ته تلیفونو کې راشي بېرته دې راغلی لکه موږ باندې څه دغه نشته نو تاسو دلته خو ډېر شه خلک دي ډېرې کړي دي ماشومان دي لوی دي خوراک څښاک هر څه ښه برابر دي که نه څه وینو کمیوي تنظیم خو لګیا دی خپل وس کوي خو بیا هم که تاسو ته کمی وینو راته ویلی شي د تنظیم د غاړې نه خو چې کوم دغه دی نو په دې کې هېڅ کمی نشته باقي د حکومت د طرفه چې دی نو تر اوسه پورې ستاسو یو موږ شکریه ادا کوو لکه تاسو راغلي یاستئ نور سرکاري میډیا لا د اوسه پورې نه ده راغلې زموږ نه تپوس نه دی کړی نه صوبایي حکومت راغلی نه وفاقي تپوس کړی دی د هېڅ شي تپوس زموږ نه دی کړی چېرې تاسو سره اوبه سوله شته بجلۍ دغه راګوره داسې کار دی چې بجلي نشته ګرمي او دا خو اوس نن باران شوی دی موسم صحیح شوی دی که نه نو بس ټوله 24 غنټې کې 3 غنټې بجلي راځي ټوله شپه بجلي نه په دې ګرمۍ کې دننه ماشومان څه ګزاره نه کېږي که نه د ورځې خو زه خو داسې چېرته یو شیشه اوسه چاره وړي او یو پکۍ به ورته چلېږي هغه هم کار نه کوي موږ څه ځان له موږ 4 خاندان یو صحیح ده دغه مې ویل تاسو څو خلک یې موږ تقریبا 29 کسان موږ په یو حال کې استو صحیح ده بجلی نه یو کور لکه 4 کورونه خو مطلب یو خاندان یو که نه بجلی نشته دی بجلی نشته دی په ټوله 24 غنټې کې 3 غنټې بجلی راځي نو هغه 3 غنټې کې ماشومان دننه نه ګرمۍ وسولو صحیح ده حکومت له خو په کار وځه که نور څه دغه نه کوي دا بجلی خو چې موږ ته پرې پرېښې وای که نه چې موږ ته راته ووایي اغل ته تاسو چې راوتلی نو څونه مشکل سره راوتلي وئ ګاډي ماډي دغه ځای سخته ډک کور پاتې شو ډېر په تکلیف باندې تاجک صاحب راوتلي وو چې ګاډي لاول خو ګاډي نه کارفي لګېدلې وه او کم ټایم چې موږ راوتو نو کارفي ټایم بس ختم و تقریبا که نه نو ګاډو والا د یېرې نه راتلل هم نه ولې چې او بیا به چې نوم واورېده چې ډماډوله نه هغه خو د مخکې نه خلکو داسې کړې ده که نه بدنامه کړې ده د امریکې پورې که نه که څه پکې نه وي نو خلک یېرېږي امریکې هم پېژني که نه نو ګاډي به نه میلاوېدل ډېر په غټ په مشکل باندې راوتي وو څوک پیاده راوتي او څوک په ګاډي کې چېرته شي او ګاډو والا هم بیا موږ د الله معاف کړي نو دغسې تاسو څخه پاته هغه هم بیا داسې کوي چې 1000 روپۍ نه هغه وایي ماله به 3000 راکړې که نه نو ډېر په مشکله باندې ډک په ډکه کور دنه پاتې شو کور ډک په ډکه پاتې دی مالونه د خلکو نه بعضې داسې دي چې مړه شو دا زموږ ملګري ولاړ دي 3 غواګانې د دې ونه مړې دي صحیح الله لیکله په ځای باندې پرېښي دي صحیح ځکه چې څوک د چوتېدو نه ډېره مهرباني ستاسو ډېره شکریه ادا کوم موږ مننه دا ذکر وکړو چې 2 نه 3 غواګانې مړې شوي دي لږ خو راته ووایه چې ستا نوم څه دی او د کوم ځای شهابالدین دی غواګانې نن خپلې نه دي مړې ګاونډیانو غواګانې مړې دي خپلې محفوظه ولاړې دي که نه په کور کې دي په کور کې دي کور ډک پاتې زه ډماډول یم کولی شي دا چې کوم غواګانې مړې شوي دي لوږې نه تندې نه که نه دغه کې لګېدلې نه دي په لارې بس د چا نه کمر نه ولیدلې چا نه پول نه ده چې څوک ټاپي شوي دي بس مشکله بس خپل سر یې سوري کلی دی غوا یې لادي کلي تاسو د کور څو نفر موږ د خپل کور باندې 60 کسان نه برې دلته او نور خپل خاندان موږ دلته 120 130 به یو دلته خپل تاسو لکه اب هر څه دنه پاتې شو په ډک په ډکه صرف سرم راویستو صرف سرم راویستلی دی نور یو شی هم موږ نه دی راویستلی هر څه پاتې دلته خو لکه د کور په شان سهولیات خو نشي میلاوېدی خو بیا هم د دې خلکو په اړه څه وایي دا تنظیم دا غړي خدمت پوره کوي خلک زموږ دپاره داسې دي که نه چې موږ د شپې غواړو که د ورځې غواړو که بار ته راوځو نو ماشومان نه واله د ولیو پورې زموږ یو شانته خدمت کوي که دا څه خدمت او حقیقت چې کوي خوله خبره نه کوي خو د شپې زموږ ګاډی په کار شپې موږ د ګاډی ځري دا خدمت والا دي که نه دومره خدمت کوي چې د حد نه سوا هېڅ موږ ته هېڅ کمیت نشته دی په دې کې ډېره مهرباني دا خبرې اترې تاسو واورېدلې او زما سره دا وخت د دې سکول استادان صاحبان موجود دي دې سره خبرې اترې کوو ډېره مننه اول راته دا ووایئ چې دې سکول کې څو کمرې داسې دي چې هغې کې متاثرین کېناستل ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ او د خلکو د اواز ورسو تقریبا زموږ سره 24 رومز ټوټل هایر سیکنډري سیکشن کې زموږ سره 24 رومز 24 روم کې بعد داسې میکسیمم یو یا 2 رومز خالی باقي ټول موږ ډک کړي څو کړي دي دا فګر ښکاره دي فګر زموږ سره د هایر سیکنډري کې چې دي ټوټل مطلب 56 فیملیز دي یو فیملی کې واته کسان دي یو فیملیز کې تقریبا دغه کسان دي 291 کسان موږ دلته ایڈجسټ کړي دي 291 افراد او افراد زبردست
خو دا راته ووایي چې په دې وخت خو ایله موقع وي خلک وایي چوټي ده بس راځه چکر یې لګوه تاسو خو دلته موجود یې بس دا یو خدمت مو مقرر الله پاک موږ ته راوستې ده زړه مو غواړي چې بس څومره پورې زموږ د دې خدمت وي نو موږ کوو انشاءالله چې د دې خدمت وکړو او لګیا یو راسه دا نظیر صاحب دی یو دلته بل دی موږ درې وانه کوارټرو کې وه نو د هغې د وجې نه بس کوو د خدمت ډېره مننه ستاسو مننه سرجي خو همدغه خبره ده چې په دې وخت کې تاسو هم دلته موجود یې خدمت ته ولاړ یو نو ډېر زبردست ده اوس راسره وایي په دې موقع باندې چې تاسو سره مخکې به سټوډنټانو سبق به مو ورته وایي اوس درته متاثرین ناست دي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی دلته سره شکریا ادا کوم نو داسې دی دا حالت چونکې اچانک جوړ شو او دلته هر سړی خپل بچی لري خپله ښځه خور مور لري نو دلته چې زموږ نه څومره کېږي انشاءالله موږ ورته ولاړ یو زه په خپله باندې دلته SS لایبریرین باندې یم او دننه پاتې کېږم د کالج کې دننه نو چونکې دلته موږ قرباني یو دا زموږ میلمانه دي کار څو کې خو موږ د یو باجوړ خلک یو پښتانه یو زموږ د واسه چې څومره کېږي هغه کوشش موږ کوو او دې ټیم کې دې ته موږ نه ګورو چې زه یا لیکچرر یم او یا SS یم خو موږ عام وګړو په شان ته چې د وس هم څه کېږي که پیالې انځلي پیالې انځو که شودو منډې هغه و البته زما دوکان هم دی فار ټایم هغه کوم د کپړو کاروبار کوم نو د څلور ورځو نه هغه هم بند دی خو زما د PDMA د سایډ نه دا یو ریکویسټ دی چونکې زموږ سره دلته ځینې واشرومز یو ګڼه ډېره زیاته ده که هغه فنکشنل شي لکه زموږ د وسه چې څه کېدو دلته بجلي کې خرابي و هغه له موږ راوصل یا کم سیټینګ و د دې کډوالو دپاره هغه موږ کړی خو چونکې تاجک صاحب ځینې داسې څیزونه چې هغه زموږ د وس نه بار دي نو کومو محکمو کم کارونه دی په کاره چې دا لږ اکټیو شي او هغه وکړي تاسو ډېره مننه سر تاسو راسره څه وایي داسې نورې څه ستونزې شته واشروم مسله خو دا هغه دې وویله بجلۍ ستونزه هم مهرباني سر چونکې بایروډ کې خو بجلي عام طور نشته او موسم دغه دی وریځې دي دلته د اوبو مسله ده ډېره زیاته او د پکو اوس خو به الله رحم وکړو باران وشو خو د دې نه مخکې چې کوم دغه وریځ وه لمر به نه و نو دې کسانو ته به ډېر زیات تکلیف و د اوبو او د واشرومونو او د واوډا ته موږ دغه کوو چې دې کسانو ته بجلي دغه کړي یو د جنریټر تنظیم وکړي مننه ستاسو مهرباني دا خبره اترې تاسو اورېدلې دا د دې سکول استادان صاحبان دي چې په دې وخت کې هم په ځای ته دی چې چوټي وکړي خو خدمت ته ولاړ دي او دې هر چا سره ځان له سټوریانې دي او د دغه جو پکې زړه م ډک شو زه پې پوه شوم نو قلار شوم هر یو تن دومره تکلیف کې دی چې د هغې په الفاظو کې اظهار نشي کېدی او دا تقریبا د 80,000 پورې خلک اوسه پورې بېکوره شو دغه رنګې په کیمپونو کې دي په سکولونو کې دي یا د خلکو په حجرو کې دي خو زه خوشحاله په دې تاسو خو سخته ده لکه په دې وخت سړی خبره کوي چې خوشحاله یو نو زیاتی دی خو خوشحاله په دې چې دا ځوانان چې کوم دي دا ځل د خلکو ته ولاړ دي تېر ځل چې کوم انقلاب راغلی نو د خلکو بیخي لکه دونه څوک نه و چې په لاره کې اوبه ورکړې وې خو دا ځل دغه شانې د کلي علاقې خلک راپاڅېدلي دي تنظیمونه جوړ کړي دي د خپلې خولې روټۍ نیمۍ او راوړي دي خلکو باندې خوري نو هغه ټول ځوانان چې که هغه د خیرخوا فلاحي تنظیم د ګردۍ دي او که داسې نورو تنظیمونه دي چې هغه په دې سخته کې د خپلو خویندو ته خپلو وروڼو ته ولاړ دي نو په دې باندې ویاړ کوو شاباسي هم ورکوو او امید ساتو انشاءالله چې دغه شانې به خدمت کوي د دې تنظیمونو د خلکو نه یا د دې ځوانانو نه د متاثرین ډېر زیات خوشحاله دي البته د حکومت نه ګیله من دي په دې وخت کې چې دې ته لکه په یو کمره کې 18 کسان وي نو هغې ته پکې پکار وي او بجلي نشته هغوی ته نور سهولیات پکار وي هغه نشته نو حکومتي سطح باندې اقدامات چې کوم دین هغه تسلي بخش نه دي او دا مونږ مطالبه کوو د منتخب غړو نه چې تاسو بس اوس د پېښور پرېږدئ د اسلام آباد پرېږدئ هغلته هغه تقریرونه ډېر وشو د هغې څه فایده اوس نه راوځي اوس قصه بدل شوه اوس راشئ خپل کلي کې کښېنئ او DC ته فورن ټلیفون کوئ AC ته فورن ټلیفون کوئ چېرې دې ځای کې دا مسله ده دا حل کړه اوس د دې خلکو خدمت ته ودرېږئ البته د تاسو چې کوم ټیمونه جوړ کړي دي نو دغه به هم لګیا وي خو ستاسو خپله موجودګي چې کومه ده هغه هم لازمه ده د کیمرامین او د دې تنظیم د غړي بلال احمد سره وحید خان تاجک شمال ریډیو